السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مختصر حمد صلات نرسلو دا الله رب العالمین عظیم احسان دے، خاص فضل و کرم دے چې الله رب العالمین منګه او تاسو لا دا توفیق راکړو او تاسو د الله رب العالمین کلام، د الله رب العالمین پیغام په ترجمه او تفسیر سره وویلو د الله رب العالمین په توفیق سره. په دې چې تاسو هم د الله رب العالمین شکر ادا کړئ دومره کم دی. بهرحال دا ورځ تاسو لپاره ډېر زیاته د خوشحالۍ ورځ ده. دا ورځ تاسو لپاره ډېر زیات د شکر ادا کولو ورځ ده. دا درې آخري سورتونه پاتې شوي دي او امید لرم چې د دې تفسیر به هم تاسو ډېر په ښه انداز سره کړی وي. تاسو استادانو معلماتو به تاسو ته د دې تفسیر کړی وي، نو د دې وجې نه د دې تفسیري تفسیر به نه بیانوم، بلکې د ترجمې سره مختصرا تشریح به وکړو چې موږ ته پکې تم سره څه فایده راورسیږي او موږ هم په دې اجر او ثواب کې شریک شو. نو د قرآن مجید فرقان حمید دا آخری درې سورتونه، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. دې کې اول سورۃ الاخلاص د دې ابتدا کو، د دې نوم سورۃ الاخلاص ده. او وجه دا ده چې په دې صورت کې الله سبحانه و تعالی خالص توحید بیان کړی دی. سورۃ الاخلاص مکی صورت ته او مفسرین دا هم فرمایلی دي چې مدینه کې هم نازل شوی دی. یعنی مکه کې د مکی مشرکانو د الله سبحانه و تعالی په ذات او توحید باندې اعتراضات وکړو، سوالات وکړو، دا غي په جواب کې الله رب العالمین دا صورت نازل او دا چې مدینه منوره کې يهوديان وکولو، نو حال دوم دا صورت نازل شوی دی. لکه د دې بشان نزول کې راغلي دي حدیثونو کې راځي چې مشرکین او بدبخت یوزل نبی صلی الله علیه وسلم ته وې اے محمد ته د خپل رب نسب بیان کړه. نعوذ بالله من ذلک. د دې خلکو د جهالت ته وګورئ چې څومره په جهالت کې دي، څومره په تیاره کې دي، سوای چې اے محمد ته د خپل رب نسب بیان کړه. استغفر الله. دې مشرکانو به د کوم بتانو عبادت کولو، د لات عزا او منات وغیرہ داغو نسب نامې وي، شجر نامې وي کنه، دا پلان کې زوی دی، د پلان کې وسه دی وغیرہ وغیرہ. نو دومره بدبخت چې دا سوال د الله رب العالمین په باره کې دوی ته د الله رب العالمین د عظمت پته نه او د الله رب العالمین قدرتونه ورته معلوم نه، ځکه چې په تیارو کې ډوب راته خلک وو، خپلو مشرانو په تیارو کې ساتلي وو، ډېر زیات جاهل وو. نو داسې یو نازیبا سوال وکړو چې اے محمد ته د خپل رب نسب بیان کړه. نو الله رب العالمین دا سورت مبارکه نازل کړه. دارنګه روایتو کې راغلي دي چې څه يهوديان مدینه منوره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاطر راغلل او ویل اے محمد ته د خپل هغه رب صفات بیان کړه چې هغه ته را لېږلی. نو الله سبحانه و تعالی دا سورت نازل کړو. نو خو مسلمانانو طالباتو معلومه شوه چې داسې سوالونه هر څوک چې وکړي او په هر زمانه کې وکړي، نو مسلمان ورته په سره جواب ورکوي، مسلمان ورته په دې صورت مبارکه سره جواب ورکوي. سبحان الله. وایي چې د مسلمان سره د قرآن رڼا ده او مسلمان د قرآن پر رڼا کې د خپل ژوند تیروي او د ډېرو تیارونه او د ګمراهیان نه، د شرک او بدعت او خرافات نه په دې سره بچ کېږي. ګورئ دا صورت مختصر ترین صورت دی، سلور آیتونه دي، یو رکوع دی، مگر څومره جامع ترین صورت دی په خپل موضوع باندې، توحید باندې. نو دې وجنه د دې فضیلت هم ډیر زیات دی. د دې د اجر او ثواب په اړه کې راغلي دي چې دا د تهایی قرآن مجید، یعنی د قرآن مجید د درېمه برخه برابر دی د دې اجر او ثواب. او د دې سورته مبارکه په فضیلت کې راغلي دي. امام بخاری رحمت الله علیه د ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نے روایت کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سره
د یو جهادي لښکر د یو فوجي دستې امیر جوړ کړو نو هغه به چې کله هم مونځ کولو نو خپل قرات په دې صورت مبارکه سره مکمل کولو واپسې نه پس صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې زمنګ امیر بداسي کولو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو چې تاسو دا غنه تپوس وکړئ نو دا غنه چې کله تپوس وکړو هغه ویل په دې صورت کې د الله تعالی صفت بیان شوی دی د دې وجنا ز دا لستل غالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو د توای چې الله تعالی د دسره محبت کوي سبحان الله الله فرمای قل هو الله احد ای زمان نبی توایا هغه الله یو دی یعنی تپوس کوونکو ته وایا الله یو ذات دی په تمام کمالات او صفات کی आवाज دی تمام الاسماء الحسنى او کامل اعلی صفاتنا هغه لپاره دی او هغه به مثل او به مثال دی پدې کې په عقیده تسلیث چې د عیسایانو عقیده ده او داغه پشان چې څومره باطل عقیدې دي په ټول باندې رد دي الله الصمد الله به نیازه به حاجت دي د هر چا حاجتونه الله تعالی پوره کوي داغه د درنه سیوا بل هیڅ در نشتا ټول هغه ته محتاج دي او هغه هیڅ چاته محتاج نه دي زکات چې هغه رب زمنګ په خپل صفاتو کې کامل دي عبدالرحمن بابا ویلو ګوره حاصل کردگار دے رب زما چې صاحب د کل اختیار دے رب زما کل اختیارات تمام اختیارات الله رب العالمین سره الله تعالی چاله اختیارات نه دی ورکړي که چاله اختیارات ورکړي وي نو هغه مثلا د اولاد اختیارات ورکړي وي نو هغه خپل دشمنان له اولاد خو نه ورکول او کو ورکولې نو ټول به اپاحج ورکول لیکن الله تعالی خپل اختیارات چاله نه دی ورکړي سبحان الله د نستۍ د هستۍ صورت پیدا کړو هاسی رنگ پروردگار دے رب زما د عدم نه وجود تر واستون کې صرف یو الله له ګورې دا کائنات نو دا زمکا اسمانونه د انور سپوږمۍ ستوري نو دا الله رب العالمین جوړ کړی دي څومره عظیم او خپل تخلیق کړی دی سبحان الله او الله تعالی په هر سبا خبردار دی که ظاهر وي او که باطن وي په هر سبا خبردار دی که ظاهر دی که باطن دی کما بین دی لهم او خبردار دی رب زما او هر حاجت پر کون کې صرف یو الله دی نو خپل حاجات بل طرف ته سلوړي څه حاجت دی چې بل خواته غواړم خپل کور کې هم کنار دی رب زما او د الله رب العالمین بادشاہي هغه همیشه دا تغییر او تبديل نه لري عبدالرحمن تل تر تل برقرار دی رب زما او طالبات الله یو ذات دی الله یواز دی او په هر لحاظ او ټول صفات کې پوره دی د هر چا نه جدا هم دی او د هر چا سره هم دی الله رب العالمین دا څه قدرتونه والا ذات دی د هر چا نه جدا هم دی او د هر چا سره هم دی دا څه قدرتونه والا ذات لم یلد ولم یولد نه غسوک زی کولې دی او نه هغه چا زی کولې دی نه تر څوک پیدا دی او نه د چا پیدا دی دا آیت مبارکه په عیسایانو هم رد دی چې عیسی علی السلام د الله زوی غني دا آیت مبارکه په يهوديان هم رد ده چې عزیر علیه السلام د الله زوی غني دا آیت مبارکه د مکی په مشرکان باندې هم رد ده چې هغه ملائک د الله تعالی دونه غنل او دارنګ څومره باطل عقیده چې دی په هندوانو کې او دارنګ په نورو مذهبونو والو کې یا په مسلمانانو کې را دن نشوي دي نو په ټول باندې رد ده ولم يكن له كفوا احد او هیڅوک داغه همسر او سیال نشته ده داغه څوک برابر مد مقابل نشته ده دیو جنا صرف الله سبحانه وتعالى د عبادت حقدار دی داغه نه سوا هیڅوک هم د عبادت لایق نشتا دا سورۃ الفلق ته مکی سورۃ ته بعضی مفسرین فرمایلی دی مدنی دی ورې 15 آیتونه او یو رکو دی او دین رستو سورۃ الناس ته د دې دواړو سورتونو په فضیلت کې ډیر حدیثونه راغلي دي او په دې کې د عظیم خزانه د حفاظت طریقه ده چې په دې طریقه سره بعد الله تعالی په پناه کې راشي نو کما عظیم خزانه توحید کې تاسو حاصل کړه داغه بمو حفاظت وشي د سیدنا ابن عباس رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اے ابن عباس آیا زتا د ټولنه خشه او خیم چې داغه په ذریعہ خلق پناه غواړي هغه ویلا یا رسول الله دا ما ته ضرور خو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس یعنی دا دعا سورتونه ورته او خودل دا معوذتین دي په دې سره انسان د الله په پناه کې راځي او بیا دارنګ ترمذی او بیهقی وغیرہ دا ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جناتو او د انسانانو د نظر نه پناه غوښتله کله چې دا دواړه معوذتین سورته نازل شول نو هغه دا دواړه خپل کړل او دین سیوا باقی کلمات اذکار وغیرہ د بعد کې پرې خودل
انسان په دې تلاش کی کنا چې مختصره وظیفه لاس کې راشي ولې چې نور هم ډیر کارونه ته د دنیا مصروفیات ډیر زیات وي نو او مختصره وظیفه بس ته لګیدلې وي نو دا مختصره او جامع چې کوم دی وظیفې هم دي بس مسلم کې حدیث ته جوړیه رضی الله عنها وايي نبی صلی الله علیه وسلم د سحر منځ نه پس د کور نه اوتل او بیا چې غرمه کور تراغه نزله باغ ځای ناستو ما یعنی د خپل د عبادت په ځای نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کړو چې تلا هغه ناستې ما اول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ما صرف سلور کلمات درې زره ویلي دي او داغه وزن استاد دې دومره عبادت نه یا اذکار نه ډیر دي او هغه کلمات چې هغه دادي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته کلمات مختصر دي او صرف درې زره ویلو لیکن داغه وزن او داغه چې کوم فضیلت او اجر او ثواب دی هغه ډیر زیات دی نو دا صورتونه مختصر دي خدا درلا د هر شر نه کافی کیږي دې کې د جادو علاج هم دی دې کې د نظر بد علاج هم دی او د حاسد د بغض او حسد علاج پکې هم دی او د هر شر نه د بچاو ذریعہ ده الله فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ای زمان نبی صلی الله علیه وسلم ته وایا چې زه په پناهي کې راځم د رب الفلق د تمام مخلوقات د شر نه یقول اعوذ برب الفلق وایا اے محمد صلی الله علیه وسلم پناه غواړم پر رب د سبا سرون کې د تیارونه یعنی هغه رب چې د شپې تیار سروي او لاغه څخه د سحر انوار او رڼا ښکار کوي من شر ما خلق د شر د هغه ضروري مخلوقاتونه چې پیدا کړی دي یعنی د هر هغه مخلوق چې پاغه کې سبدي وي شر او ضرر وي زه د هغه له شر او ضرر او بدینه پناه غواړم ګوره دې کې انسان د تمام مخلوقات د شر نه بچ کیږي نو څومره جامع کلمات دي د هر ضروري د ضرر نه بچ کیږي که پیریان دي او انسانان دي یا نور مخلوقات دي دا ته ضرر رسول غواړي دا غوي د شر نه تا پناهي طلب کړه په الله تعالی پورې په دې کلمات سره په دې سورۃ سره ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د دیارې شپې کله چې تکتو رشي او هر شی پټ کړي یعنی د شپې د شر نه کله چې داغه تور تیاره هر ځای ته نه نوځي د شپې تیاره خو د سکون لپاره وي خو څه خلق او څه مخلوقات لري ناجایزه فائدہ اخلي او د الله تعالی مخلوق ته ضرر رسول غواړي یا زد سپوږمۍ د شر نه پناه غواړم هر کله چې داغه رڼا کم شي ترمذی او نسائی د عائشه رضی الله عنها نے روایت کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سپوږمۍ طرف ته وکتل او ویل اے عائشه الله پوری د دې د شر نه پناه غواړه هم دا غاسق ته هر کله چې د دې رڼا کم شي دستور او سپوږمۍ خو فائدې دي لکه څنګه چې ما ول چې شپه خو د سکون د پاره ده اوس خلک د دینه ناجایز فائدې اوچتای نو دا غسي سپوږمۍ استوري وغیرہ چې دي دا د انسانانو د فائدې لپاره دي انسانان تر تاریخونه معلومي لارې ترنه معلومي وغیرہ چې کوم ماهرین دي نو دا د انسانانو د فائدې لپاره دي اوس خلک چې دي هغه د دین ناجایز فائدې اوچتای الله رب العالمین سره شریک جوړ کړي خپل عقیده خراب کړي دا خو مخلوقات دي الله د مخلوقاتو د لپاره مسخر کړی دي لیکن مشرکان تر نه غلطه فائدہ اوچتوي نو په ضرر کې پریوزي ورې کنه بعض وخت کې د مخلوق حسن هم فتنه شي او تاسو خوبي تاسو د لپاره شي او امتحان جوړ شي چا ویلي دي چې خلک صرف استاد خامیانو د وجنه چې کوم نه نفرت نه کوي بلکې استاد خوبیانو د وجنه هم استاد سره بغض او حسد او استاد نفرت کوي نو ستا خوبي ستا کمال چې هغه ستا لپاره په بعض وخت امتحان او فتنه جوړ شي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پوکي کوونکو په غوټي کې یعنی جادوګران یا جادوګر چې په تارونو خپل منتر وای او تارونو لا غوټي ور کوي نو زه د هغه جادوګرو خزو او جادوګرو نارینه نه پناه غواړم چې هغه په تارونو باندې خپل جادو منتر وای او چف کوي او هغه ته غوټي اچوي ورې حدیث کې راغلي دی د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غوټه جوړ کا او پوکې پکې وکړو غوټه جوړ کا او پوکې پکې وکړو نو هغه څوک هغه جادو کو او چا چې جادو کو هغه شرک کو او چا چې یو سی سره د الله نه سوا خپل تعلق جوړ کو هغه هغه شته اوس پارل شي نسای ومن شر حاسد اذا حسد او د حسدګر د حسد نه هر کله چې هغه خپل حسد راخکار کړي یعنی پناه غوالم د حسدګر د حسد نه هر کله چې هغه خپل حسد راخکار کړي او بعض مفسرین لیکلي دي چې د حسدګر په معنی کې هغه انسان هم داخل دی چې داغه نظر لګيږي ځکه چې کوم انسان حسدګر مزاج خبيث النفس وي داغه نظر بدوي او بعض وخت کې داغه نظر لګي د عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه وینا چې ما د حسدګر نزيات ظالم څوک د مظلوم سره مشابه نه دی لیدلې څه فرمایي چې ما د حسدګر نزيات ظالم څوک د مظلوم سره مشابه نه دی لیدلې چې ظالم دی او مشابه د مظلوم سره دی
پشان د مظلوم ښکاری ځکه چې حسدګر د حسد په سبب سره ظالم کیږي لیکن د نعمت نه د محرومتیا په وجه مظلوم معلومیږي او شوکانی رحمت الله علیه لیکي چې الله تعالی په دې صورت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په عامه توګه د تمام مخلوقات د شر نه د پناه غوښتلو تعلیم ورکړی دی او بیا خاص کر د دریو شرونو د پناه غوښتلو نصیحت کړی دی د غاسق او د النفاسات او د حاسد د شر نه ځکه چې د دې دریو شرونو ډیر زیات دي او ډیر خطرناک دي نقصان لوی دی او آخر کې آخری صورت ته سورۃ الناس مکی یا دا مکی صورت ته دارنګ مفسرین فرمایي مدینه کې هم نازل شوی دی یعنی مدنی صورت هم دی وهي 6 آیات وفيها ركوع واحد دې کې شپږ آیتونه دي او یو رکوع دی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس اے زما نبی صلی الله علیه وسلم ته وایا زه د انسانانو پر رب پورې پناه غواړم د انسانانو په حقيقي بادشاہ پورې پناه غواړم او د انسانانو په تنها معبود پورې پناه غواړم من شر الوسواس الخناس د وسوسه اچون کې پټیدون کې شیطان د شر نه ګوره په دې سورۃ الناس کې الله تبارک وتعالى د خلق په سینو کې د وسوسه پیدا کون کې شیطان د شر نه د پناه غوښتلو خودنه کړی دا داسې وسوسې اچي چې خلک یې لیونی کړی دي څوک یې په فهم کې مبتلا کړی دي او څوک یې په فهم کې څوک وايي په ما باندې جادو شوی دی څوک وايي نظر بد دی څوک وايي نظر بندي دا د شیطان وسوسې دي چې خلک یې په مختلف قسم وهمونو کې مبتلا کړی دي نو شیطان دا کار کوي وسوسې اچوي تاسو به د وسوسو او د وهمونو مریضان لیدلی وي په خپل ژوند کې کنه خو لیدلی بخوي د شیطان وسوسې هغه ډېر خطرناک وي د دې شر ډېر دی دا هغه سلورو سيزونو زیات خطرناک دی د کومو د شر نه چې د پناه غوښتلو تعلیم په سورۃ الفلق کې ورکړی شوی دی ځکه چې شیطان د تمامو بدیو جړله او د هغې سرچشمه ده هم دا شیطان د خلکو په زړونو کې وسوسه پیدا کوي د هغوی نظرونو کې بدي ښایسته جوړوي او د نیکۍ کارونه د هغوی په نظر کې بد شکله پیش کوي او شیطان په خپل کار کې هر وخت لګېدلی دی تا ته بدي چې دی هغه ښایسته کوي او نیک عمل چې دی هغه به تا ته ګرانوي یعنی ستا به داسې یو ذهن جوړوي چې تا ته به نیک عمل چې دی هغه ګران معلومي دا شیطان د خلکو په زړونو کې وسوسه پیدا کوي د هغوی نظرونو کې بدي ښایسته جوړوي او د نیکۍ کارونه د هغوی په نظرونو کې بد شکله پیش کوي او شیطان په خپل کار کې هر وخت لګېدلی وي هر وخت وسوسې پیدا کوي او کله چې مؤمن بنده خپل رب یادوي او د هغه په ذریعه د شیطان د شر نه پناه غواړي نو شیطان څه کوي فوراً رستو کېږي دې وجې نه انسان لپکار دی چې هغه د الله نه مدد غواړي او د شیطان د وسوسې نه الله سبحانه وتعالی پوری پناه غواړي چې هغه د تمام انسانانو رب دی دا غوی حقيقي بادشاہ دی دا غوی یوازینی معبود دی داغه نه سوا بل هیڅوک رب نشتا او نه داغه نه سوا بل څوک بادشاہ شتا او نه داغه نه سوا څوک حقيقي معبود نو دې صورت کې الله سبحانه وتعالی فرمایي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس او فرمایي زه د انسانانو پر رب پوری پناه غواړم د انسانانو په حقيقي بادشاہ پوری پناه غواړم او د انسانانو په تنها معبود پوری من شر الوسواس الخناس د وسوسه اچون کې پټیدون کې شیطان د شرنا الذي يوسوس في صدور الناس چې هغه د خلکو په سینو کې وسوسه پیدا کوي من الجنه والناس کاغه د پیریانو نبیات د انسانانو نه او طالباتو امام احمد ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت کړی دی فرمایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر جمعه ترانم او کې ناستم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اے ابو ذر آیات مونږ کړه ما ویل نه چې ما مونږ نه کړه د الله رسول ما ته فرمایل پاس مونږ وکړه ابو ذر وایي چې زه پاسیدم او مونږ مې وکړو بیا کې ناستم نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اے ابو ذر د انسانانو او د پیریانو د شیطانانو د شر نه په الله پورې پناه غواړه نو ما ویل یا رسول الله آیا په انسانانو کې هم شیطانان وي وای فرمایل او انسانانو کې هم شیطانان وي او خغو طالباتو د حسن بصری رحمت الله علیه وینا ده چې د پیریانو شیطانان د خلکو په سینو کې وسوسه پیدا کوي یعنی شیطان خو پټ راځي او تا ته پټ وسوسه اچوي لیکن د انسانانو شیطانان خو ښکارا مخامخ راځي یعنی انسان چې د شیطانی کار شروع کوي هغه ډیر زیات خطرناک وي هغه غوړي د شیطان نه هم خطرناک وي او کته دا وای شیطان په پیریانو کې هم او په انسانانو کې هم وي نو تاسو د پیریانو او د انسانانو د شیطانانو نه په الله سبحانه و تعالی پورې پناه غواړئ الحمدلله چې د الله سبحانه و تعالی په خاص توفیق سره تاسو دا مختصر تفسیر مکمل شو په دې کې بعد تاسو مهنت هم ډیر وي د الله په توفیق په تاسو ډیر مهنت کړی وي لیکن تاسو استادانو معلماتو بداغې نه ډیر زیات مهنت کړی وي الله تعالی دې د ټولو مهنت په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي دې قران مجید سره مینا محبت دی الله سبحانه و تعالی زموږ قائم او دائم وساتي
او دا دې زمونږ امام په حقيقي معنی سره وګرځي. الله سبحانه وتعالى دې موږ ته قرآن او حدیث مطابق ژوند تیرولو توفیق راکړي او د چا چې بزړه کې څومره جایز خواهشات دي دعاګانې د الله نه دعاګانې غواړي الله سبحانه وتعالى دې دا ټول دعاګانې قبول او منظور کړي. یا الله یا رحمان یا کریم رب زمونږ د عمل قبول او منظور کړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. آمين یا رب العالمین. مبارک شه ډېر ډېر مبارک شه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.